عالم بیړنو زما لا تا غلا ویني چې زر بزر ولاړ دی زما هېڅ څه درک نه لګي 15 جنکۍ زامن مې نشته یو ګرانو کتونکو سلامونه. علف خان شیرپا ویلفیر فاونډیشن د خپل وس مطابق د دغه بې وسه بې کسه بې څوکه خلکو سره ښه په زیات مقدار کې امداد کړی دی او چې کله زمونږ د وسه وځي نو بیا خپلو کتونکو ته وړاندې کړو او الحمدلله داسې مسافرونه په پاکستان دننه پښتانه چې دغه بې وسه بې کسه بې څوکه خلکو سره تعاون او مرسته کوي او د هغوی په وجه باندې د ډېرو خلکو کورونه ودان شو. دا یو بوډۍ مور خپل فریاد یې سره د خپلې لور روړی دی، سخت یې پې تېرېږي، کړم یې پې تېرېږي، هېڅوک یې نور نشته، بوډا خاوند دی او مجبوره دی ځای ته راوستې ده. بیا څه به وایې؟ بس زه دا وایم چې زه ډېره زیاته مجبوره یم هم ړنده یم هم مې شوګر دی د زړه بیماره یم رزوره کفن پیسې مې راباندې پورې د دارو درمل مې راباندې پورې زما دونه بس نشته چې ځان له دارو والم بیړنو زما لا تا غلا ویني چې زر بزر ولاړ دی زما هېڅ څه درک نه لګي 15 جنکۍ زامن مې نشته یو مې هغه مړ دی او ډېره زیاته مجبوره یم ما سره د چاره مخه هر څه ښه کېږي نه دې را سره وکړي ډېره زیاته بې وسه او بې کسه یم دغه بوډا بابا را د هغه نه کار شته خو نه شو کار پردي کور بیا خو یې مړ شو اوس به راځو په هغه شپې سبا کوو نو څه الله هم ویني نو بابا دې خواره شي لږه ښه درته ووایي چې یو دا خدمت کوي او دا پردی خدمت بس کار کوي مزدوري کوي څه نو وایي چې تاسو غم خانانو خدمت کومه د دغه کې شکور خان سره کورونو نه شاته زه پر دې خدمت کوم بس سرونه مې نشته دا بوډا مور پلار مې دی د دوی دپاره لګې څو خویندې موږ 15 خویندې یو نور بهادر یم نو ستا عمر څونه دی؟ پته نه لګي دا خو راته لا کارت مې نشته پته راته نشته نو ستا کارت شته؟ زما نه زما نه روک شوي دې لور له ریکارډ جوړ کړی؟ دې له مې نه جوړ کړی څه وکړم مطلب خانه زوی ها مشره ستا 15 لوریانې دا دې خوښه جی ته څه کار کوې؟ زه پسې مزدورۍ پسې ګرځم مزدوري مې راته اکثر نه میلاوېږي بس کله یو ځای له او کله بل ځای له بس ګرځم او د خپله غریبۍ پسې بس کار دې بچو له کارډونه هم نه یې جوړ کړي ستا شته؟ زما شته او نشته ما هلته کور رانه پاتې شوی شناډي کارت مې شته پردي کورونه کې څومره وخت نه اوسئ؟ بس دا تقریبا 2-3 کاله وشو چې پکې اوسو د دې نه مخکې خپل اوسه نو بس کله یو ځای اوسېدو او کله بل ځای اوسېدو خپل هم نشته صحیح ښه ده دې خوښه ها څنګه ژوند څنګه تېرېږي خورې؟ بس دغه ژوند دی نو د یو کله د یو در او کله د بل در او پردي کورونه دي بس دغه زموږ ژوند دی او دغه زموږ زندګي ده الله مين اوس مې دا سترګو دارو نشته اریانه سترګو کې مې تورې اوبه شوي دي مورې ارمان خو به یې دا ومي چې لوریانې واده کړم ارمان مې دا خو بس څه وکړم دا را سره خوار لچو دي نه سره دې په سر روډۍ رالن وړی راکوي کینې دغه شان ناست تاسو خو دغه ارمان به یې که نه ډېر ارمان ته دې وخت کې د دې مور پلار دغه ته یې او د دې مور پلار سره ځم ولې زه پردی خدمت کوم څه ټیم نه څه ټیمه پورې زه سهار 7 بجې ځم نو 11 بجې راځم او بیا د مازدیګر 3:30 بجې ځم او دغه راځم 6 بجې راځم د مازدیګر د مور د نظر هم نه لګي نه د دې نظر نه لګي سترګو نظر یې سوځېدلی دی او د زړه بیمار هم ده ډاکټران څه وایي کېږي علاج نو په هغې باندې خو ډېر تاوان کېږي لکه پیسې پرې ډېرې راځي که نه او نو ښار کې مخولې وه نو ورته یې ویې ته پنډۍ ته شفا هسپتال ته لاړه شه نه هلته خو ډېرې پیسې لګي او بیا هلته خو نارینه او پلار غریب خو مې بوډا دی خو د تلو هم نه دی خو د پیسو هم درک نه لګي نو ته چې روړې هر څه روړې نو بیا دا خویندې او تاسو ټول وخورې او بس هغې 2-3 روټۍ راکړي د غرمې او دغسې د ماښامې بس خپل وخت پې تېرو ګزاره پې کړو ته څه ویل غواړې چې څه وشي نو بس هر چا غریبي د سره زمونږ خو بس چې دومره چې مطلب زمونږ پې هغه ټیم پاس کېږي که نه چې دومره څوک موږ سره امداد وکړي داسې چې ښه شانتې رشته راشي چې تا له کور اخلي ستا د مور پلار پکې ښه ښکلي د یو چت لاندې وي نو تیار یې ورته
نو دا هم ښه خبره ده خو چې دی زما نه بغیر زما د مور او پلار خو ساسره نشته که نه. مورې چې داسې رشته راشي چې ستاسو کور ور ساخت بس ټیک ده نو. ٹھیک ده. ګرانو کتونکو ضرور ورسره مدد وکړئ، ضرور ورسره تعاون وکړئ. امداد له راغلي، تاسو فریاد واورېده، غریبۍ له راغلي، بې ځایه کال ورته مه کوئ. رشتې په اسمانونو جوړېږي، بلکل پکې انکار نشته. داسې یو کس وي چې ولې دې چارسره کې کور دي چې دا مور پلار به د دې سره اوسي او د دې سره واده کوي، بلکل دغې خبرو ته هم تیار وو. په لومبني فرصت کې امداد وکړئ چې په خېټه مړه شي، دا دې نستی دی غریبۍ داسې دې حالات ته راوستي. ضرور ورسره مدد وکړئ. دغه نمبر درته وایم 0332 95 028 70. په دې په نیغه کال کوئ، کله به دا پلار اوچتوي دوی به اوچتوي، تنګوی مو ضرور ورسره تعاون وکړئ. په دې باندې زموږ اکاونټ نمبر وي، زموږ ایزي پیسه وي، خو زموږ په ذریعه ورسره مدد کول غواړئ نو زموږ په ذریعه هم ورسره کول غواړئ. ډېره مننه.